بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا پرون سبق کې دا خبره اتره شروع شو ولا چې مونږه ته یو جمله یو کلام د خبر په صورت کې راوړو نو خبر په صورت کې راوړل دا دوا حصے دي یو دوا مقاصد غټ یا خدای چې متکلم مخاطب ته د خبر ورکولو فائدہ ورکړي اگر ته چې زید عالم یا زید قارئ او یا دای چې متکلم مخاطب ته د خبرې په اړه کې خبر نه ورکړي ته د مخ کې نه پته ده او متکلم چې مخاطب ته دا خبره کوي د دې لپاره چې دا خبره ظاهره کی چې د کم خبره باندې ته پوهی کنه نو ما ته هم په دې خبره باندې علم شته ده او د اولنی ته لګي حکم فائدۃ الخبر او دویم ته لګي لازم فائدۃ الخبر حکم فائدۃ الخبر او لازم فائدۃ الخبر پوه شئ نو دا عام طور باندې چې کلام راوړل کېږي نو د دې دغه دوا وجي د دې علاوه د نور اغراض او مقاصد د پاره هم کلام راوړل کېږي لکه دلته شپږ داګې نه ذکر کړی دي پرون سبق کې دوه شیو چې لکه د استرحام د پاره د طلب د شفقت د پاره د رحم د پاره هم خبر راوړل کېږي ربي اني لما انزلت لي من خير فقير چې الله سچ ته ما تراکه د خیر نه نزاګي ته محتاج یم نو دل کې موسی عليه السلام دا الله پاک ته علم نور کوي خبره پوها ورته نه ور کوي انا ورته دا خبره کوي چې ته په کوم خبره باندې پوه نه بای باندې زم پوهم وای کې دا خبر چې دا خبر په صورت کې راوړل حضرت موسی عليه السلام نو د دې لپاره چې رحم طلب کول پکې راشي چې الله پاک نه رحم طلب کړل شفقت طلب کړل دا په پوښښ دی باندې او دویم برو مونږ ویلو د اظهار ذوق د لپاره چې خپل کمزوري بے بسی ظاهر اول داغه لپاره هم خبر راوړل کېږي لکه رب انی وهن العظم مني نو ځلې انی وهن العظم مني چې الله زه کمزور یم مطلب دا چې زه عاجز یم کمزور یم داغه اظهار ورته کړل دریم نمبر اظهار تحسر د لپاره اظهار تحسر د خفقان ظاهر اول د لپاره چې په دې باندې زه خفه یم د دې لپاره لکه حضرت عمران داغي بیبي وکنه د حضرت مریم علیه السلام مور امرأة فرعون نو هغه دا نظر منلو چې ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني چې الله زما دې خېټه کې چې څه هو دي دې ما نظر منل چې دا بس تاسو لپاره د بدیر باندې د دنیا هیڅ کار چرنده من کومه او دا به د بیت المقدس لپاره دا به او د کوم حالت کې هغه لپاره وقف کومه فلما وضعت کله چې هغه دا وزیګه ولا نو ربي اني وضعتها انثى یا الله دا خو ما زنانه وزیګه ولا یعنی د دې مقصد خداو چې الله مال بچي راکې نو هغه بچي به زستا په لار کې آزاد به پریدم زه به خپل د دنیا کارونه نه کوم او استاد کور خدمت بګي استاد کور دې د عبادت بګي یا الله دا خو ما زنانه وزیګه ولا نو الله پاک د خود مخ کې نه پته ده چې دې زنانه پیدا شوې ده جنې پیدا شوې ده پوهیږئ به معنی الله پاک ته مخ کې نه پته ده نو دا الله پاک ته خبر نه ورغی پوهیږئ به معنی او نه الله پاک ته دا راځي چې الله تعالی خو پته ده خو زه ته دا خبره کوم چې نه وزاتون څه چې ما تم لکه پته ده چې ما زنانه وځيګونه دې دواړه مقصدونه نه دي کېږي نشي کېږي نه دې مقصد لګی داره چې الله ما خو ستانه لکه زوی غوښتو د دې لپاره چې بیت الله شریف لپاره دا وقف کوم ای الله ته خدای مالا جنې راکړه وې نو دلته دا خپل تحسر افسوس خفقان ظاهرول لپاره دا خبر راوړل شوی دی ربي اني وضعتها انثى یا الله یا رب زما اني وضعتها انثى بشک ما وزیګه ولا پیدا میکړه زنانه ذات او الله اعلم بما وضعت الله پاک خو له پاسه باندې پیدا کړ خو بیا هم دې خبر ورکړه ده نصر لپاره د خپل خفقان ظاهر ول لپاره سلورم نمبر لیکل دی و اظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر چې پراتلون کې سیس باندې د خوشحالي اظهار کول او پتلون کې سیس باندې د
د راتلونکي سیز په خوشحالۍ باندې او د دغه تلونکي سیز په بدیشوالي باندې د ناکار سیز په تللو باندې د ښکلي سیز په راتللو باندې او د ناکار سیز په تللو باندې د دې د اظهار دپاره دا راوړل کېږي. اگر جاء الحق وزهق الباطل، اوس حق چې نه دا هر چا ته پسندیده دی، د هر چا خوښ دی، او باطل چې نه دا د هر چا ناخوښه دی، ناکاره څیز دی. د حق نه مراد سره اسلام دی، د باطل نه مراد کفر دی، د حق نه مراد صحیح عقاید دي، د باطل نه مراد غلط عقاید دي. نو ته جاء الحق وزهق الباطل، اوس دا خبره تا وکړله نو دا خو لکه مخاطب ته هم پته ده او تا ته هم په دې باندې پته ده، خو دې دا خبره کوي ته په دې خبره باندې خپله خوشحالي ظاهروې، د حق په راتللو او د کفر په تللو باندې ته خپله خوشحالي ظاهروې نو ته دا کلام وکړې. نو څلورم نمبر دا ده اظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر، چې په راتلونکي څیز باندې خوشحالي حاصلول او په تلونکي څیز باندې کم ناکاره څیز په راتلو باندې او د ښه څیز په راتللو باندې او د ناکاره څیز په تللو باندې خپله خوشحالي ظاهرول لپاره دا کلام راوړلی کېږي. هلکه پوه شوې دې باندې لکه جاء الحق وزهق الباطل. او پنځم نمبر چې ته په یو خبره باندې خپله خوشحالي کوې، دا خوشحالۍ حاصلول لپاره د خوشحالۍ ظاهرول لپاره ته ترې نه دا خبره په خبر په صورت کې وکړې. لکه یو انسان دی ستاسو ته پته ده چې ته په امتحان کې اول نمبر راغلی او هغه ته لیدلی هم په دې خبره باندې چېرې دی په امتحان کې اول نمبر راغلی دی او پوزیشن یې اخیستی دی او هغه دا لیدلی دی چې دلی انعام ورکو او تا ته چې اخیستو جایزة التقدم، زه مخکې راغلی وم نو مخکې په راتللو باندې ما انعام واخیستو. ته پته ده چې ما کم کس پې خفه کېږي او ته ما لیدلی نه ما خو لیدلی تا ما ته ولې دا خبره کوې او یو اظهار سرور خوشحاله یم، خوشحاله تا ته خپل خوشحالي ظاهروم چې خفه یې د باندې جواب د باندې وسوځېږو چې خوشحاله د باندې جو خبه خوشحاله شي، نو دا خپل خوشحالي ظاهرول لپاره ده. نو دلته کې اخذت جایزة التقدم دا مخاطب ته د دې خبرې فایده ورته نه ورکوي، ځکه چې ته مخکې نه لیدلی دی انا ورته دا وکړي چې کوم شي تا ته پته هغې ما ته هم پته ده. پوهېږې په دې باندې نو دلته کې دا کلام دا راوړی شوی دی د سرور د خوشحالۍ ظاهرول لپاره. او شپږم نمبر دا دی چې دا توبیخ دپاره چې دا راځي. توبیخ معنا زورانه دپاره. لکه یو کس دی دا را روان دی هلی په غرمو کې را روان دی ده تندکو غوړو راوغورځېدو ته ته شمس وتخوالیاتونه لکه نور خو راښکاره دی، نور خو روښانه دی، نور خو راختلی دی. مطلب دا چې لکه اوس که تیاره وی او ستا تندک خوړلی وی زمونږ وایي چې یاره زه دغه دی دا تیاره ده او دی خپو ته نه ګوري نو نور خو ښکاره نور خو راختلی دی او رڼا خو شته، مطلب دا دی چې لکه ته ولې راغورځېدې تا پکار ده چې خپو ته دې کتلی وی که نه. نو د دې شپږو څیزونو دپاره د شپږ اغراضو دپاره دا کلام راوړلی کېږي. یو د استرحام دپاره، اظهار ذوق دپاره، اظهار تحسر دپاره، اظهار فرح دپاره، اظهار سرور او د توبیخ دپاره. توبیخ څه ته وایي؟ زورنې ده. په دې باندې پوه شوئ؟ دې نه بعد د خبر قسمونه دي چې لکه د خبر مقصد خدا دی چې مخاطب ته د یو خبرې فایده ورکړي، هدف مخاطب ته فایده رسول مقصود وي. نو پکار دا چې څومره کلام ته حاجت وي چې حق عمره کلام ته دا راوړلی شي، چې څومره ضرورت وي د هغې نه زیات ته کلام راوړې نو دا صحیح نه ده. څومره کلام ته ضرورت وي هغومره کلام راوړل دا څه دي؟ صحیح او ضروري دي. لکه مخاطب چې دی درې قسمونه دي. مخاطب څو قسمونه دي؟ یو دا دی چا بالکل خالی ذهن دی، متکلم مخاطب ته خبره کوي دی سره خالی ذهن دی. دویم نمبر خالی ذهن نه خو شک پکې کوي او دریم نمبر انکار کوونکی دی چې خالی ذهن یا ته به جدا خبره کوي او چې تردد کوونکی دی شک کوونکی یا ته به جدا خبره کوي او چې انکار کوونکی دی یا ته به جدا خبره کوي. لکه اوس یو کس ته دا پته نشته دی چې سبا د مدرسې چوټي شته او که نشته دی، یا زید ولاړ دی او که ناست دی، چا ته پته نشته دی او ته ورته ووایې چې زیدون قائمون، زید ولاړ دی، دا صحیح ده. اوس دله ذهن بالکل لکه خالی دی. پوه شو مې باندې؟ دویم نمبر
چې دې په ذهن کې دا خبره ده چې زید ولاړ دی که ناست دی ولاړ دی که ناست دی کله ولاړ وي ځکه چې نور ملګري ولاړ دي کله ناست وي او قابل لګ ته سبق به کې زود کړی ناسي ها ته تاکید راوړي ته ان زیدا قائم بشک زید ولاړ دی دا غسا واخلي چې سینا پوه شوئ په دې باندې پوه شوئ اوس دته داسې کاربره کول چې زید قائم زید ولاړ دی آپ یقین نه راځي ځکه چې هغه مخکې ورته ویلي خو هغه شک دی په دې خبره باندې نو ته ورته چې ان زیدا قائم بشک زید دریم نمبر مخاطب چې نه هغه انکار کوونکی دی ته زید ولاړ دی هغه ورته وایي چې ناست دی ته ولاړ دی هغه ناست دی ته د خدای پاک په پاک نوم مې د قسم چې زید ولاړ دی نو هغه اوس ومني هغه صحیح ده اوس په ومنم نو ته ورته قسم وخوړو نو ګوره د مخاطب څو قسمونه شول درې نمبر 1 نمبر 2 متردد او دریم نمبر منکر کافر نو منکر پوه شو مې باندې اوس د منکر ته ترې شوی چې زید ولاړ دی هغه زه نه منم چې زید ولاړ دی پوه شوئ نو دته چې دا کلام چې څنګه دی غواړي هغه شان ورته تکې نه دا د مقتضی الحال مطابق دی اوس یو سړی انکار کوونکی نه دی که نه او تا نه څوک وایي چې هلکه زید ولاړ دی که ناست دی نو ته د خدای پاک په دې لوی نوم مې د قسم چې زید ولاړ دی ورته لکه ما اوس نه صرف د دې تپوس کړی چې ولاړ دی که ناست دی قسم ته پکې ضرورت و جوړېږي نه نو دغه ته دا چې دا خبره په باندې بده ولګېدله ولې دغه چې د مقتضی الحال مطابق نه ده په دې باندې پوهېږئ علم المعانی څه ته وایي علم يعرف به احوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ بمقتضى الحال لفظ د مقتضى الحال مطابق راوړل نو د مخاطب څو قسمونه دي درې کم دي نو خالصین د جمع خبره کوو او بغیر د تاکید نه کوم بغیر د تاکید نه او چې متردد شکون کوي دا هغه لپاره تاکید راوړل غوړه دي تاکید راوړل ولا او چې د منکر د خبره کوو دا لپاره تاکید راوړل اولنی ته ابتدائی وي څه ته وایي دویم ته طلبي وایي او دریم ته انکاري وایي اولی ته څه وایي دویم ته او دریم ته هلکه پوه شو پرې باندې څوک ګوره کتاب ته اضرب الخبر دا مخکې خو آسان دی که نه خو هسې به معنا وکړم خو لکه نور خو دغه ماته څه وایي و اظهار التحسر فی قول امرأة عمران او ظاهرول د افسوس په قول د بیبي د عمران رب انی وضعت انثى والله اعلم بما وضعت ای الله ما خو وزېږوله زنانه او الله پاک خبره باسه چې دې زېږولي و اظهار الفرع بمقبل والشماتة بمدبر او ظاهرول د خوشحالۍ د ښه څیز په راتلونکي باندې او د ناکاره څیز په تلونکي باندې په تللو باندې فی قولک جاء الحق وزهق الباطل نو جاء الحق وزهق الباطل خبر دی خو دغه مخاطب ته فایده ورکول هم مقصود نه دی او دې ته هم مقصود نه دی چېرې دی پوه شي متکلم په دې باندې پوه دی و اظهار السرور فی قولک او ظاهرول د خوشحالۍ ستا په قول کې اخذت جایزة التقدم ما غسل نه هغه انعام د مخکې راتللو یا د اول راتللو لمن يعلم ذلك هغه چاته چې هغه پوه دی په دې باندې چې پوه نه دی نو بیا خو لکه هغه ته خبر لکه ما تاسو ته چې مثال پټ کوم نو تاسو ته ما وایي چې لکه هغه ته پته ده په پروګرام کې نه چې انعام ورکړی دی هغه ته بیا هم وایي چې اخذت جایزة التقدم چې مخکې ورته پته نه نو بیا خو دا اول نه ده پوه شوئ والتوبیخ فی قولک للعاثر او زورن ستا په قول کې عاثر معنی غورځېدونکی پرېوتونکی چې راوغورځېږي او که څه ته ووایې الشمس طالعة جنور خو سره راختله اضرب بالخبر ده خبر قسمونه اضرب بالخبر وحيث كان قصد المخبر بخبره افاده المخاطب وي په دې سره کله چې د مخبر په خپل خبر سره قصد ورکول مقصود وي مخاطب ته فائدہ ورکول یعنی کله چې د مخبر د خپل خبر نه مخاطب ته فائدہ ورکول مقصود وي دا نو دې ينبغي پکار دا ان يقتصر من الكلام چې اکتفا وکړي چې د کلام نه على قدر الحاجه د خپل حاجت مطابق حذرا من اللغو چې د لغو نه ځان سکی بچ کې الکه حذرا د وجه د بچ کول نه لغو د یعنی د لغو نه د بچ کېدو د پاره د بے فائدې خبر نه بچ کېدو د پاره پکار دا چې څومره خبره ضرورت وي چې همره خبره وکړل شي فان كان المخاطب خالي الذهن من الحكم کچته د مخاطب چې دا خالي ذهن می د حکم نه نو القى اليه الخبر القي اليه الخبر راوړل کېږي بعد خبر مجرد عن التاكيد چې دا به خالي وي د سنه لکه ته اخوک قادم استارو راغله استارو
راغله اوس قال یوزین نو هغه ته تاکید ماکید نه راوړل شوی هیڅ استور قادم معنا راغله وان كان مترددا فيه طالبا لمعرفته او کده شکون کړي پدې کې خدای غواړي چې ما دا خبره حاصله شوله طلب د معرفت پکشته نو حسن توکیده نه توکید راول ته بهتر دي لکه ان اخاک قادمون بشک استارور سره وان كان منکرا او کته دې سوي نو وجب توکیده نو واجب دی بیا دا کلام موقت راول بمؤکدین په یو موقت سره او مؤکدین یا په دوه تاکیدون سره او وخت سره یا په ډیرو سره حسب درجه الانکار دا څومره چې د انکار بیا دغی کله لک شک کوونکه او لګ انکار کوونکه جو یو ورته وای او کله ورته جو بیا سره سپاری ملګری کا اگر هغه جو بیا سره دا ټول قران مجیدونه او دا ټول 120 سره ملګری کا نو چې څومره د انکار کوي جو دومره بیا لګا لکه ان اخاک قادمون دا غوام دا چې لکه سپ یو پر شکونګي او لانه لقادم ان دې عمره لقادم لام دې پکې عمره ورته کیږي او درم والله انه لقادم چې یو دې پکې والله قسم دې پکې راوړو یو دې پکې ان حرف مشبہ بالفعل راوړو یو دې پکې لام تاکیدیه راوړو نو چې ډېر انګه کوم نه دا بل کډه قسمونه کوي فالخبر بالنسبه لقلبه من التاكيد واشتمال عليه ثلاثه اضرب كما رايت وهي خبر په نسبت سره په دې نسبت سره چې دا د تاکید نه خالد او په تاکید باندې مشتمل دی نه دې درې قسمونه دي لکه څنګه چې تا ولیدل کما رايت لکه څنګه چې تا ويسمى الضرب الاول ابتدائيا اولنی قسم ته سوی والثاني طلبيا دویم ته والثالث انكاريا دریم ته ويكون التوكيد او دا توکید نه پس سره کیږي ويكون التوكيد بان ان سره پس سره فان سره واللام الابتدائي او لام ابتدائي سره یعنی هغه لام چې اعرف التنبيه فاعرف التنبيه یعنی کوم چې تنبيه لپاره چې کوم حروف دي نو هغه لکه الا اما ها ظاهر لپاره قرمه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا انهم مصفاهم ها زيد قائم واعرف التنبيه والقسم یا قسم چې کوم الفاظ دي هغه لکه واو قسم شو تا قسم شو ونون التاكيد ها نون تاکید ثقيله او خفيفه لا اضربن خامخا ضرور بضرور ذو حال کوما والحروف الزائده او حروف زائده بغیر راځي لکه ان ما لا من با لام دا حروف زائده والتکریر او کله کله به یو کلمه چې دا به مکرر راځي بار بار راځي وقد کله کله به قد راځي اما شرطیه او کله به اما شرطیه راځي لکه ودی باندې پوښی یعنی کلام چې موقت کیږي نو پس سره موقت کیږي نو ګور نن سبق کې مونږ خو یو دا ورونی سبق یې سو ویلا چې ورون مونږ ویلو چې خبر د شپږو اغراض لپاره دي نو په کې ورون مونږ ویلو سلوري پکې نن ویل بیا هغه نه بعد مونږ وی چې دا یو متکلم تفکرداري چې مخاطب ته دغه خبره وږي چې څومره لکه دا خبره ضرورت وي چې خبره ده د حذف نه کلام څه د لغو نه کلام څه شي بچي نو د مخاطب څو قسمونه دي درې قسمونه دي یو سره خالصین نمبر 2 متردد او نمبر 3 منکر نو خالصین ته چې موږ خبره کوو بغیر تاکید نه وکاو او چې متردد ته خبره کوو نه ته تاکید راوړل هغه لپاره بهتر دی غوړه او که ته منکر ته خبره کوو بیا ته تاکید راوړل خو چې بیا څومره د انکارو نو امر ورته ډیر تاکیدات نه ورته شماري په دې خبره باندې ورسره تاسو ها اولنی ته سوي ابتدائي څه مطلب ده چې دې لکه خالی ذهن نو خالی ذهن ته په ابتدائي کې چې موږ خبره کوو نو په قسم سره وکاو په تاکید سره بغیر د قسم او بغیر دا او په طلبي کې با تاکید راوړل بهتر دي تاکید راوړل او په انکاری کې با تاکید راوړل واجب دي بیا کا دته انکار لکو جو لګ او کډیرو جوړیرو په دې خبره باندې پوه شئ او بیا تاکید دې په کم حروف سره راځي نو په ان سره راځي په لام سره راځي په حرف تمریز سره نو يعرف الاصلاحات دا اصلاحات وي جمله فعلیه څه ته وایي اعلی جزء فعل الجمله الاسميه الخبر الابتدائي خبر ابتدائي څه ته وایي چې خالی زید وي کنه دا هغه لپاره تاکید راول نشته الخبر الطلبي الخبر الانكاري متى تفيد الجمله الفعليه الاستمرار التجددي جمله وکلا جمله فعلیه کله استمرار تجددي فائدہ ورکړي قرائن موجود وي او جزء صحیح جمله فعل مضارع
متى تفيد الجمله الاسميه للاستمرار الاستمرار کا فائدہ کلو کوي چې قرائن بکی بیاو په خبر کې فعل نه وي ما فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر فائدة الخبر سره دې څه کوي مخاطب ته فائدہ ورکوي او په لازم فائدة الخبر سره مخاطب ته فائدہ ورکوي نه بلکې مخاطب ته خبر ورکوي دې خبرې چې کوم خبر ته پته نه ماته او بیا ما اذكر اغراض الخبر دا خبر د سره پر راوړل کېږي دا وی کنه استرحام لپاره اظهار ذوق لپاره اذكر غرض الخبر في هذه الايه ورب اني وضعتها انثى پدې کې دا سره پر راوړل شوی دی اظهار ذوق لپاره پدې باندې پوښتنه تاسو ها اظهار تحسر لپاره تحسر وځل لګي دا زمونږ دی کتاب کې چې دا سبق له شروع کېدو نو دلته په لاولنی پیج باندې دا نقشې وباسل الله دا دی الباب الاول في الكلام والانشاء ولدو في الخبر والانشاء نو دا ویل کلام الاول په فقط مله خبر او انشاء دا خبر به فقط جمله اسمیه او جمله فعلیه بیا اغراض القول خبر د څه بارو لګي یو اصلي جمله یو فرعي اصلي د دوه دی فائده الخبر لازم الفائده او فرعيه استرحام لپاره اظهار ذوق لپاره تاثر فرع اظهار سرور توبیخ او بیا اذر بالخبر ابتدائي طلبي او انکاری چې انکاری نه بیا په یو تاکید سره په دوه سره پاک سره الګا پوه شوي نو نن د څورا ده اپته ورځ سبا د څورا ده اتوار په مانی چي او بل څورا ده نو خبره ده سو نو تاسو پوهی کنه صحیح ان شاء الله دا علم المعانی نه والا د دې پورې براته ورو ان شاء الله کمینه باندې ولي کلو کمینه باندې ورو ان شاء الله ولا مخ خلاص زي